نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. صدق الله مولانا العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اول خو کومو کسانو چې د دې موضوع انتخاب کړو زه د هغې دې ذهن ته وزیرېدم، ځکه دا واحد داسې موضوع ده او داسې ټاپک دی چې ډېر ضروري دی او هېڅوک پرې نه پوهېږي. بعضې خلکو چې په دې کوم کار کړی، یو په دې قطر کې یو عالم یوسف قرضاوي او هغه اوس وفات شوی دی، هغه پې ځان کړولی و. په مصر کې یو عالم سید قطب شهید، هغه پې ځان کړولی و. پخوا یو امام تیر شوی، امام ابن تیمیه رحمت الله علیه، هغه پې ځان کړولی و. موجوده دور کې ډاکټر اسرار صاحب چې تیر شوی، الله دې پې رحم وکړي، هغه پې ځان کړولی و. دا ولې؟ دا ځکه چې دا ډېره اهم موضوع ده او خلک په دې نه پوهېږي. نو هر چا د خپلې پوهېدو دپاره مختلفې طریقې استعمال کړي چې ما تا پې پوه شو. زما په خیال یو شعر دی د پارسۍ، نیم خو مال راځي او نیم به په تاسو باندې وایم. هغه پارسۍ والا پې ځان کړولی و. نو هغه ویلي و: زندگی آمد برای بندگی او زندگی بے بندگی، دا بل ټکی را سره تاسو وایئ شرمندگی. دا هغې ویلي و چې کله ته بندګي نه کوې، عبادت بندګۍ ته وایي، نو شرمېږې به. وی څوک شرمېدلی و؟ وی د عیسی علیه السلام باندې چې کومو خلقو ایمان راوړی، حواریون به یې ورته وی: اذ قال الحواریون یا عیسی. عیسی علیه السلام ته یې وی چې انزل علینا مائدة من السماء، برې نه کو فرض کا مونږ له روټۍ راشي. نو ښه به نه د اسمان نه چې روټۍ راځي، ته چې د خدای نه داسې تیاره ډوډۍ غواړې نو شرایط به هم پوره کوې که نه. نو عیسی علیه السلام ویرېده او هغو ته یې دا څه کوئ؟ اتقوا الله، داسې ناروا څوک وایي؟ هغو وی: نه تکونو لنا عیدا، مړه لږه خوند به ترې والو که نه، لږ به ټیسټ کو. هر چا زړه کېږي میانو ته، نه چې میه د برې نه د اسمان نه راشي چې څومره خوند به وي. نو الله ته یې وی چې خدایه پاکه دا خلق زما دا اوس ښه خلق دی، د عیسی علیه السلام ملګري دي، خو ګوره یو مطالبه کوي. نو الله ورته چې ټیک ته خو شرایط به بیا پوره کوئ. نو هغه شرایط داسې و لکه زمونږ دغه چې به مونږ چې په دې حالاتو کې وو، مونږ له به یې کوم شی راکوی ته به یې څه وی په لینډ کې چې به ولاړو، راشن و. هغې د راشن په شان مثال و. نو هغه وی چې راشن به اخلي، نو د تور سک سړی به راشن یا جوړ ته ځي یا به پیر دغه ته راځي، ډګر سواړی کالج ته راځي. مونږ به یو ورور ډګر سواړی ته رالو او یو به بیا جوړ ته ولېږو او بل کس په مونږ مینګورې ته ګدلی شو، نو درې راشنې به راوړې. نو الله خو د انسان په دې کمزورۍ پوهېږي، نو وی دې ته ووایي چې زه به د برې نه راشن راولېږم. خو دا ده چې ذخیره کوي به یې نه او غریب سړی به ترې خوري، مالدار به یې نه خوري. دا خو مونږ ټول وی چې مونږ غریبانان یو. اکثر غټ افسران چې دي، اوس تاسو ته به یا پته یا نه، په پاکستان کې په کوټه دو کې، کشمور د په پنجاب کې یو ښارونه دي، پای کې پته لګېدلې چې تقریبا 2000 کسانو افسرانو د خپلو ښځو په نوم باندې د بېنظیر سپورټ پروګرام نه پیسې راایستلي. 2000 کسان دا د پاکستان حل دی. 2000 کسان دا د غریبانانو دپاره دي، دا د کونډو رنډو دپاره دی. دې ته بېنظیر انکم. خو لکه پاکستاني افسران چې 17-18 ګریډ افسري او هغه 2000 کسان په دې کې نیولي شوي دي، او د هغو نه اوس ریکوري کېږي. نو داسې حواریون ورته بیا ټینګ نه شو. نو الله ورته وایي چې زندگی آمد، دا را سره تاسو وایي برای بندگی. نو بې بندگی چې کله هغو یا خو به مالدار خلق تلی نوم به په لنډ کې ولاړي، او یا دا چې سباله به یې ته کېښودل مونږ خو سنبالو که نه. نو خدای پاک ته وایي چې خنزیران جوړ کړل، او یو سړی چې به سار راغی مجلس ته، نو تا به پېژندو، نوم به یې هغه و لکه یو سړي نه دغه نوم دی، سلیم نوم دی، نو هغه به خنزیر و. نو د به وا سلیم، نو هغه به په جړا شو. هلته دې نه بل غټ شرمول شته چې ته سار سکول ته راشې او شکل دې بیا پیشو په شانې یا رسوي، دا شرمول دي. او یا دا چې د موسی علیه السلام هغې قوم چې دی
هغې چې ورانه وکړي د خالی په ورځ به چوټي کوی او هغې وایي چې د خالی په ورځ به میان ډېر راتلل یعنې د دریاب سر ته به راختل نو هغې ورته ډډه ټینګ نه کړو نو هغو ډنډونه جوړ کړل چې ډنډونه یې جوړ کړل نو خدای پاک ته کونو قردتن خاسئین نو خدای پاک ته دغه جوړ کړل شادوګان نو چې سر سکول ته یو سړی راشي ته وایي چې وا پلان یو هغه شادوی دې نه بل د شرم خبره شته دې وجې نه وایي زندگی آمد برای بندگی زندگی بې بندگی شرمندگی وی دا مونږ ولې بچو مونږ هغوی خو دوره وراني چې کړو مونږ په دې راشن کې لږ وراني کړي په دې راشن کې زموږ یو ملګري خبره کوله وی امریکې ته لاړو نو په امریکا کې زموږ یو خوست یعنې چې چا میلمه نو هغه ډېر قدر یې وکړو نو دا کوم سړی چې تللی دی امریکې ته د دلته په راشن قبضه و نو ټرک به یې په خپله حجره کې تشاو موږ له چې راشن راغی زما حکومت نو بیا خو به زه په خپل ځای کې تشوم نو بیا به ځان له خرڅوم ولې نه چې تاسو له در کوم هغه به کور ته ټلیفون وکړو چې یاره د راشن د هغې چینه ولا لږ ورکئ نو هغه وی یاره د دغې حرام چینه ما ساته نو دا موږ ولې بچو زموږ خو نه خنزیران شو نه شادوګان شو دا ځکه بچې چې رسول الله دعا کړې وه چې زما ربه زما د امت سره هر څه چې کوي خو شکل یې بدل نه کوي وی دا د هغې خپل پیغمبر شکر ادا کوه چې اوس په موږ کې څوک شادوګانو څوک به دا بل شانو خو دا د هغې دوا برکت دی زموږ سره څه نه کېږي نو زندگی بې بندگی شرمندگی قرآن کې چې چېرته اعبد الله دې ته عبادت وایي عین بې دال دې ته 3 لیټر روټ وایي هر شی چې دی د دریو الفاظو نه وتی دی غدا درې بې ضربه سین میم عین سمعه او عین بې دال عبده نو عبادت چې دی رسنه چې جوړ دی نو هر چا پې کړی عبد بنیادي طور مرئي ته وایي او چې ته مرئي نو بیا به هر وخت مرئي دی ته غلام وایي ما چې تاسو وی عربي شاعر خو پیدا چوټ کړی اردو والا چوټ ډاکټر اسرار صاحب وی حمتن حم جهت احم وقت چې الله ته سرنډر حمتن دې ته وایي چې ټول هسې نه چې ټي وي ته ګورې نو سترګې خو دې سرنډر نه دی په لاس کې د تسبیح زره جوارګر اکثرین هم دې ټي وي ته ناست دی تسبیح اړوي دی خو حمتن نه دی ځکه د سترګې هلته دي حم جهت چې که ته سکول ته راځې نو هم به د الله عبادت کې او که ته کور نو هم به کې که په کامن روم کې نو هم به کې او که په پلی ګراونډ کې نو هم به کې نو هلته کې خو زما سمی نشته نو هم جهت نو هم وقت هر وخت به تر الله عبادت کې نو ته چې ګورې ډګر تحصیل مثال لواله د عدالت نو ډګر کې دی خو عدالت دی نو دی خو جومات دی نو په جومات کې خلق د الله عبادت کوي نو په دې جومات کې د ماسپښین په مانځه کې ډېره ګڼئ نو چې څوک لاړ شي تاسو ګورئ دا ټول خلق چې هلته راغلی نو یو سړی اودس کوي نو په اوداسه کې خپې انځلې نو یو خس ځای ته وچ پاتې شو نو ټول مولان عوامیان ورته چغې وایي چې اودس یې نه دی شوی ځکه دوره خس ځای پکې وچ پاتې دی دومره خیال ساتي دا سړی هلته ځي په عدالت کې دروغ ګواهي ورکوي هېڅوک ورته څه نه وایي ځکه دی هموقت د خدای بنده نه دی دلته کې ته دا یو خاص ځای نه برداشت کې او هلته کې دغه یتحاکمون الی الطاغوت وهم امروا دې ته حکم شوی دی چې دا به نه کوئ او دی ان یتحاکموا الی الطاغوت دی په طاغوت فیصلې کوي دا هموقت نه شو که نه د عبادت مطلب دا دی چې ته به سرنډر یې ته به غلام یې ته به وایې چې جي ته تاسو سوایه به کوي خدا به هر وخي وایي که ستا د جومات زندگی او د بازار زندگی یو شان شو نو بیا به عبادت یي که نه ته وایې لکه مونږ کویدنې چې کوو تاسو ته پته په کویدن کې مونږ څه کوو مونږ په کویدن کې نکاح کوو نکاح مولوي صاحب کوي او هغه نکاح ډېر په اسلامي طریقه نو موږ مولوي صاحب لکه اوس په نه غالبا 10,000 روپۍ هم ورکوو ځکه موږ ډېر خوشحاله یو چې په اسلامي طریقه یې نکاح وکړو خو چې دغه نکاح وشي دغه ښځه خاوند کور ته راشي دا خاوند او دا ښځه دې ته تیار نه دي چې پرده وکړي دا بیا په سر لوپټه نه اچوي دا بیا وایي یاره وایي بیره دې نه نه کېږي سړی د قیانوسي ښکاري بیا د سر نه یې لوپټه ښکته کړي که لوپټه یې په سر کړي نو نری به یي که غاړه یې نه به ډېره غټی که ته ورته وایې چې خورې دا غاړه دې لږه پټه کړه نو هغه وایي خدای دې درزي میرات کړي نو دا درزي او کم ډاکټر له او کم ځای ته چې دا فنکشن له ځي د دې سره چې زوی ځي نو هغه پټي لکه تاسو چې اوس پټ یې او چې لور ورسره ځي نو یې ښکاره کړي سلیولې شرټ یې ورته اچولي یا یې ورته داسې جامې اچولي چې دومره نری وي چې دا پکې ښکاري نو که مالک چې یې هغه یې پټ کړی او که مجینۍ چې دی یې ښکاره کړي اوس پکې داسې راوتي پرون چې ما کوم ولیدو نو هغه دا 500 نه والا د دې زنګونه پورې دا ځای بربنډ و یعنې دا نری و پرتوب ابره لږ پټ و نو ما هغې پلار ته یم ته راشه ته دې خوا نو هغه وایي څه مې که خیر بله پیره چې راځي کو دا ښځه تا اوس کنټرول نه کړه نو دا بره به هم داسې شي دا پرو روزي
دې ته وایي چې د نکاح په وخت کې ته عبادت کې خو بیا د هغې نه وروسته بیا عبادت نه کې نو دې ته وایي ډبلنګ او دې ته وایي منافقت. نو الله وایي افتؤمنون ببعض الکتاب تاسو د نکاح په وخت کې کتاب منئ وتکفرون ببعض او د واده نه پسې بیا نه منئ نو فما جزاء من یفعل ذلک نو دا چل چې څوک کوي نو الا خزي فی الحیات الدنیا نو بیا په دنیا کې تاسو شرمومه. د دې نه بل غټ شرمي چې ته امریکې ته ځې نو کمیس ته نه مباسي او جانګې ته نه مباسي سپلی ته نه مباسي او ټول دې ګوري چې دا بغل لاغلی. تاسو به اوس یا خبره یا نه موږ دومره بدقسمته قوم یو چې په سعودي عرب کې اوس د حرم نه غیر چاپیره سوالګري ناسي او د هغې سوالګرو اوس انالیسس شوې ده او هغه هغې نیولې دي موسټ اف د سوالګري هغه د کم پروفیشنل چې دي چې د دې ځای نه ما او تا لیږلي دي موږ له پکې شعر راکوي هغه پاکستانیان دي د پاکستان په ټاپ دی پای کې دې نه بل د شرم خبره وي. د سعودي حکمران ما تا ته ګوري چې دی چې عمرې له راځي نو هم دی څه بزنس له راځي ځان سره اکثر هیروین وړي دی دا د عبادت دی ته شرمول وي نو دا بیا خزي فی الحیات الدنیا. نو په قرآن کې چې چېرته دغه د پیغمبرانو خبر شوی صورت اعراف کې 6 پیغمبرانو ذکر شوی او هر پیغمبر دا ویلي یا قوم اعبدوا الله د خدای عبادت وکئ. زما سره لپاره خبره دا شوه چې د ډاکټر اسرار صاحب خبره همه وخت همه جهت او همتن ځان به سرنډر کې نو بیا بعضې کسان دي چې هغوی په عربۍ کې د هغې دغه کړی نو څه ویلی اسم جامع لکل ما یحبه الله من الاقوال والاعمال دا د عربۍ ډیفینیشن دی هغه وینا چې د خدای خوښوي او هغه کار چې د خدای خوښوي دا عبادت دی. هغه وینا چې د خدای خوښوي دا په جومات کې کباري دا په جومات کې چې مونږ کم کار کوو که نه دی ته مونځ وایي دا مونځ په حقیقت کې عبادت نه دی دا رسم عبادت دی دا ما تا تیاری لکه ګوره 15 دغه دي 15 اعمال دي ما ته کوو د هر شي خپله بینیفټ دی. نمبر 1 نماز دی نماز تاره دې نه بچ کوي چې ته لیبرل نشې. لیبرل څه ته وایي کوم وړوکی چې د شپې په 11 بجې کور ته راځي کوم وړوکی چې سار په 11 بجې پاسي سار په اسمبلی کې نه دا لیبرل دی د سبق نشي ویلی د اخرت نشي ګټلی. دیو جنا نماز تا ته دا چل خي چې د ماښام مونځ چې وږي نه پس پسه کوي ماسخوتن مونځ به کوي وړو ته به مور پلار وي چې د ماښامه د ماسخوتن په منځ کې به چېرته وځئ نه په هاسټل کې به ورته واډن هم وینا کړي چې چېرته به ځئ نه ماسخوتن به دوره او سټډي اورز دي د هغې نه پس په بیا وده کېږئ دا لیبرلیزم خلاف دی. دې ته وایي چې ته د یو منصوبې یا د یو پروټوکول پابندي کې دا په تا مونځ کې ماسخوتن مونځ چې وکړې وایي تبارک الذي به ووایې بیا به آیات کرسي وایې بیا به په ځان قل هو وایې قل اعوذ برب قل اعوذ برب الناس وای په ځان به پوکې بیا به اوده شي او په ښي طرف بیا به سوی اللهم دا راځه تاسو وایه اموت و احیا دا د لیبرلیزم نه تا بچ کوي. او بیا په تا باندې دویم نمبر چې روجۍ نیولې ده چې ته چېرته فلیت نشې چېرته ته لکۍ غل نشې نو ته به روجۍ نیسې فرایډیزم ورته وایي چې ته چېرته سیکشولي کرپټ نشې. نو دریم نمبر بیا په تا زکات ځکه فرض کړی چې ته په پیسو دومره مین شې چې پیسه نو د پیسې دپاره ته هر څه کې. تاسو به اوس لیدلی که نه چې ډېرو زامنو خپل پلاران وژلي دي د دې وجې نه چې هغه وله پیسې نه ورکولې. اوس داسې واقعات وشو هغه یو کس بله ورځ هغه زموږ په کلي کې یو هلک دی او هغه ورته ته موبایل ولې دغه کې دا ولې هر وخت استعمالې نو هغه ورته هغه کور ته لاړ شو او ځان یې په ماشین دغه پورې وتړه پکې پورې او هغه لږ ساعت پسې مال راوړ اما ورته یم دا څوک دی وایي دا د پېښور دی زموږ په کلي کې سبزي خرڅوي. دا ولې دا د پیسو د لاسه نو چې د پیسو مینه ستا ډېره زیاته شي د دې نه د بچ کولو دپاره په تا څه فرض شو زکات. او بیا دا چې ته وایي چې کویم خدایمه مړه کو یو خو مونږ یو پنجابیان پکې لا چا راوستي او مونږ خو دلوزي یو او شیزي پکې لا چا راوستي دې ته نیشنلزم وایي. نیشنلزم خلاف یې په تا څه شی فرض کو حج چې کله ته حج له لاړ شې نو چې په دې عرفات کې دا تور او سپین او کچا غټ وینې اتا ته پته ولګي چې ستا پکې څه حیثیت دی. دا رسوم عبادت چې دي دا تا تیاری هغې ته چې ته عبادت وکړې. دا 7/24 یو ټرمینالوجي ده 7/24 دې ته وایي چې ته به 7 ورځې 24 ګنټې په عبادت کې. دا مونږ بعضې دوکانونه یو لیکلي که نه 7/24
دا 7/22 چې کم سټوډنټ کار کوي هغه د شپې سټډي کوي د ورځې سوچ کوي ایکسپیرینس کې چې کله ایکسپریمنٹ کوي هغه تم ګوري بیا چې کور ته لاړ شي نو سوچوم کوي بیا چې د کور ماحول ویني هغه نم سیزده کوي بیا چې پاستل کې روټي خوري هغه نم سیزده کوي د 7/24 لګي د په ایگزام کې بیا ښه نمبر راځي نو دا 7/24 ډیوټي چې کوم بادشاہ کړي و هغه حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ چې ستا سره اوس 2 لاکھ مربع میل ځمکه ده د شپې د کېږي ولې نه هغه د شپې راوته دی چې پچا خو سخته نشته دې ته 7/24 وای نو هغه چې وکتله یو سړی بار ناشته نو وته کاکا ولې خپای هغه ززا په ما کې رسه کار دی چې یو کار کولای شي نه هغه وی کولای شمه یا نه خو ما ته وایا خو نه پیژنې چې دا خلیفہ دی ناغه ورته زما خزه چې دا هغه ته ډیلیوري پین دی دا غي ماشوم کیږي اته نارینه سړی تاسو هم سن شي کوله ازمون سره سوچته نه هغه حضرت عمر خو 7/24 دی کنه اکور ته لاړو خپل خزه راوسته او هغه بیبي سو خاتون اول وا هغه خاتون اول چې دی هغه له هیلپ کو چې کله ماشوم وشو ناغه بالک شوی ناروته نه خو نو خبر ناغه خپل خاون ته وی خلیفۃ المسلمین ستاورارو شو مبارک شه نو سړی الرټ شو دي ته وی چې کله عبادت کینو 7/24 بای هر وخت به خدای پاک ته سرندر نه کته په جمعات کې سرندر بار نه نو د عبادت نه دی وی دا به تاسو په څه طریقه کې وی ارتکاب ما کل ما يرضى عربی کې دا وی هر هغه کار چې خدای په خوشاليږي دا هغه بکې ول اجتناب عن کل ما يسخطه هر هغه کار چې الله په خپکیږي نه بزان ساتي راځي چې هغه معلوم کو چې الله په څه خوشاليږي هغه بکو 24 اورز ډیوټي دا نمبر 1 الله په دې خوشاليږي چې کله ته څوک نه جوړي او ته تاسو لاړ شي دا عبادت شو دیتا سوی عیادت لفته لاړې نمبر 2 چې پتا ته څوک سلام د باندې واچي ته وته سو اداره ته تاسو وای وعلیکم سلام دیته یو ورد السلام دا عبادت ته دریم نمبر و ایجاب الدعوه چې تا ته پرنسپل صاحب میسج وکي چې سبا 5 بجې زمنګ پروګرام دی تراشه نو کو تا ته شری وزر نه نو ته بځه دعوت په قبله ایجاب الدعوه کچارته چې زما میل مشه او تاسو بل مصروفیت نه نو ته بلاړ شي دا ایجاب الدعوه دا عبادت ته چې ته عبادت وکړې الو بیا ته دا پازیټیو سټیپس دي بل څه شه ده وتشمیه العاطس چې څوک پرنجیو کې نه بسوي تاسو راته وای الحمدلله دا بل سړی چې وورین دی بو تاسو وای زنده باد يرحمك الله دا عبادت ته دا 7/24 ته مصروفه ورد السلام ایجاب الدعوه عیادت المریض او اتباع الجنائز چې څوک مرشي نه جنازې لبسه دا ستا کار دی ستا گاونډي چې دا هغه سره ستا حسن سلوک صاحب بالجنب ستا کلاس پیلو چې دی چې هغه سره څه شی ختم شي دا هغه سره کاغذ ختم شو کاغذ بوله ورکه دا هغه سره پین ختم شو نو پین بوله ورکه کله هغه نکونه ودینو ناخون کاټ بوله ورکه دي ته وای چې تر خپل ملګری امداد کې دا به عبادتي تاسو په کور کې مسکین دی بیا چې ته کم کار کې نو ته به نوبل کار کې نوبل کار څه ته وای یو خو اسې ځان کړهولې لکه زما سره پلانې ډراور دی او هغه زوی ما رضان سره په هسپتال کې ډراور کو دام یو نیک کار دی خدا پورا دا نوبل نه دی نوبل کار دا دی چې زوی ما په غزالی سکول کې داخل کو د غزالی سکول کې نمبر رااله میډیکل کالج ته لاړ ما ول زوی ډاکټر کو نو چې زوی ډراور کې نو دا نیکی ده چې زوی ډاکټر کې ول دا سره دا نوبل کار دی نو ته به اخر په نیکو کې نوبل کارونو ته ګوره د نوبل کار یو مثال در کوم یو میډیکل کالج دی نشتر میډیکل کالج وته وي دا په دغه کې دی په پنجاب کې ملتان کې دی ډېر قابل لکانی پکې یو سټوډنټ دی ډېر زیات غریب دی او ډېر زیات ذہین دی प्रोफेसर साहब ते तपोस कही बचिया तुम्हारी ज़िंदगी का मकसद क्या है तुम डॉक्टर बन के क्या करोगे अगो तसवई जी मेरा वालिद साहब जो है ना वो खश्त बट्टियों में काम करता है द खख्त प बटाई के कार कई ला से अरवास खाई जज डॉक्टर शमा पैसे वगटम द खबर प्लार लास पा पाकोमा द्वेमेदार मान दे چې زما مور خپل بدواړه حج لبیام دا شو درېمیدار مان دي چې زمون کور کچره زبزان لا پوخ کور سو جوړو ما This is a cause دا یو مقصد دی خدا نوبل نه دی دومره څومره چې بل نوبل وام بلې دا داسته ما ایکچوال مثال پیش کو دا د نشتر میډیکل کالج ډاکټر صاحب د ژوندۍ مقصد دی واشه اوس خیبر میډیکل کالج کې یو لګته دا هغه ته ډاکټر صاحب وای دا یو خیالي تصویر دی او ته چې ته ډاکټر شین سبا کې
هغه ان شاء الله زه چې پیسې وګټم او زما موقع میلاو شي او زما خبرې ته خلک غوږ دي نو په بونیر کې د ماشومانو د یتیمانانو دپاره ځای نشته نو زه به ځمکه ورکوم زه به پیسې راټولوم زه به پې اغوش سنټر جوړوم تر هغې نه زیات نو بل دی زمونږ په کلي کې ډیلیوري کې ډېر شی زنانه مري ځکه چې څوک نرس او ډاکټره قابله نشته زه به یو نرسنګ هوم جوړوم چې د ښځو د ډیلیوري پین یا د ماشومانو د مرګ چې کوم پیټرنل مارټینټي میټرنل مارټینټي یا نیونیټل مارټینټي ماشومان مري چې هغه کم شي دې ته وایي نوبل کاز چې ستا زندگی نوبل کاز طرف ته او د نوبل کاز دپاره هر وخت ستا سوچ دی چې زه غټ نه غټ کار وکړم نو په هغې کې د یو څو کارونه ما تاسو ته وویې نو یو پکې دا دی چې ته به د خلقو سره صله رحمي کې دویمه ده چې لوز پوره کې هغه به کې دریمه ده چې ته د امر بالمعروف هر چا ته به د نیکۍ وینا د بدۍ نه به یې منې کې دا ستا کارونه دي چې دا ته کې نو دا ته عبادت کې دا عبادت دی او کفته عبادت دا نه کوي نو بل عبادت په اټومیټیکلی کیږي یا به د الله عبادت کې یا به د طاغوت عبادت کې لکه کم کس چې د شپې ماسخوتن مونږ نه کوي هغه چېرته ناستي هغه به په حجره کې ټي وي ته ناستي یا هغه اوس ټي وي ته ضرورت نشته د هغه سره به څه ویډیو وی نو کله چې هغه ویډیو کوي نو د شپې چې خلک کم څیزونه ګوري ته څه وایي ویډیو بل ټکی راسه تاسو وایي نه ویډیو گیمز الله دې دې مرض نه وساتي او کېدای شي چې تاسو د استادانو د برکت نه تاسو ر دې مرض کم واړه چې په دې اخته شوي دي کم نوجوانان هغه د طاغوت نن سبا طاغوت ویډیو گیمز دي د دې وجه نه ارټیفیشل انټیلیجنس را روان دی نو بیا به د مزدورانو ضرورت نه نو هر کار به مشین په خپله کوي نو د ډاکټرانو ضرورت به نه ځکه چې په خپله به ډایګنوسس کېږي هر چا ته به چپ لګېدلی نو چپس په څه چلیږي نو په سن دا تاسو چې وایي دې ته څه وایي دا بره چې بجلی پیدا کوي سولر سیستم باندې بدل ته لګېدلی نو بیل به هم نه راځي نو هغه په خپل وایي چې بلډ پرشر دې دوره شو نو بیا به هغه سټور والا ته اطلاع ورشي نه به دله ګولۍ راولېږي ستا د اے ټي ایم کارډ نه پیسې کټ شي نو مزدور ته ورک نه شو نو خلک به بیکاره شي نو خلک به څه کوي وایي د شپې به ویډیو گیمز کوي او د شپې د ورځې به بیا یا ودی او یا به چرس کی یا به هیروینس کی یا به آیس کی نو ټول قوم به په نشه کې شي د نن زمانې غټ طاغوت چې دی چې هغه ته وایي چې همتن ګوره ما ته هغه د ډاکټر اسرار صاحب هغې دغه ته ګوره همتن همه وقت همه جهت چې مونږ کوم شي ته یو نو چې ته د توره سک نه را روان شې او د دې سکوله پورې راځې نو چې چېرته نوجوان ګورې نو هغه په لاس کې به څه موبایل وی او هغه به ګوري داسې نشي کېدی چې څوک راشي او په ویټینګ روم کې ته کښېنې او هغه سره دغه نه مونږ چې کله مانځله راوځو د مریضانو سره چې کوم اټینډنټ سي ټول خپل خپل موبایل ته ګوري ځکه همتن همه جهت همه وقت نو کم سړی چې په مودې وجه نو هوښیارو خلکو کور خپلو بچو ته وینا کړي چې دننه راځئ نه هغه یو ډاکټر صاحب وی ما یو ټوکرۍ جوړه کړې ده خپلو بچو ته هم چې خپل موبایل خپل دغه چې دي سیټونه هغه په دغه ټوکرۍ کې به جمع کوئ دننه به راځئ ځکه ته خو خبرې ته غوږ دی نه ته خو بیا مخ ګورې چې دا پې راغی او دا پې راغی دا ولې دا د نن زمانې طاغوت دی نو واجتنبوا الطاغوت ځان به د طاغوت نه ساتئ الو بکیږي ان یتحاکموا الی الطاغوت کو فرض کته طاغوت له فیصلې وړې فیصلې پاغې کې نو دا مون دی بیا په کار نه راځي وهم امرو دې ته حکم شوی چې دا به پرېږدی نو چې هغه نه پرېږدي نو دا بیا نه قبلیږي نو ما تا به د طاغوت لاول پیژنو او بیا به د طاغوت نه ځان بچ کوو د طاغوت نه د پیژندو لپاره د تاسو ته یو شپږ څیزونه ښیم هغه شپږ څیزونه چې کله تاسو په ذهن کې کېدی زما په خیال زه به یې نه اورم او تاسو ته بیا یادي نمبر 1 دا چې ته خو یو مقابله نشي کولی د خپل کور د بیزې سره د بیزې بچی چې پیدا شي لږ ساعت پس څه شي پانه سي او ستاسو په کور کې چې کوم وړوکی شوی خو 3 کاله د پاسېدو نه دې ته فزیک وایي فزیک دې ته وایي فزیکلیټي فزیکلی ته ویک هغه سټرانګ دی نو ته سره مقابله نشي کولی نو لږې ورځې پس به هغه پیسکورئ یا به وروسته پیسئ او د هغه انجام هم معلوم دی او آغاز هم معلوم دی لږې ورځې پس به بیا هغه غټي یا به چالال کړی او یا به چېرته کې خرڅ کړی تا او یا به مړي ځکه ډېر ژوندی نه پاتې کېږي څه 15-16 کاله عمر به وي جبکې ستا کره چې کوم ماشوم پیدا شوی دی هغه فزیکلی خو ویک دی خو هغه روحاني طور سټرانګ دی هغه له وجعل لکم السمع ولا بصار ولا پیدا هغه له خدای پاک لرنینګ ټولز ورکړي دي کېدای شي چې د آینسټاین ته جوړ شي کېدای شي چې دنه نیوټن جوړ شي کېدای شي دنه بایزید بستامي جوړ شي ما سیوا د پیغمبرۍ نه د دنه هر څوک جوړېدی شي د دې وجې نه دی خپل ټول سوچ په سپیریچولیټي باندې کې دی ته سپیریچ وایي
یو دی فزیک. په فزیک کې یو اس چې د لته راپریدي هغې ته ته ټینګېدی نه شي. ګوره ته په منډه کې د مار سره نه شي پللی. مار چې څومره په سپیډ ځي په کتو کې تر پیشو سره نه شي سپړلی، ځکه پیشو د شپې لیدل کوي بغیر د رڼا نه. دا سره بتو کې په الوتو کې د مرغۍ سره مقابله نشي کولی، په لامبلو کې د مئی سره مقابله نشي کولی. هلته تا بایللې ده. ته چې ګټې ستا فیلډ د سپیریچویلټي دی چې ته سپیریچوال داسې کار وکړې چې هغه تا ته خیر را ورسي، نو ته به ټول سوچ په دې وکړې. نو ما تاسو یو د فزیک یو د سپیریچولیټي. نو په فزیک دومره سټریس مه کوه، ډېر سټروک په سپیریټ یا په روحانیت باندې وکړه چې وایې ګټې ته. د هغې لپاره به یو څو څیزونه ځان ساتې. دا د طاغوت مینیفیسټیشنز دي او هغه شپږ دي. هغه ایزي ټو ریممبر، ډېر په اسانه به تاسو ته یاد شي. نمبر هغه د شروع کېږي د غین نه، د څه نه؟ غین نه. او هغه شپږ غینونه دي. نمبر 1 غین دی غیبت. ته به د چا غیبت نه کوې. ذکرک اخاک بما یکرهو. کله چې ستا ورور په یو خبره خفه کېږي، ډېر بې غیرته سړی دی، ډېر زیات دله سړی دی، ډېر زیات خراب سړی دی، یاره زما خو ډېر زیات بدي شي، دا الفاظ به د خپل دغه نه ډیلیټ کې. که ډېر زیات ترې خفه یې، یاره خو وایه زه ترې مرور یم. نو ړمبنی غین لاړ. دویم نمبر غین غفلت. غفلت اګنور. چې ته هوم ورک اګنور کړې دا غفلت دی. چې ته اسمبلی اګنور کړې نو دا غفلت دی. چې سر ډاکټر صاحب راځي ته ته درس کوې ته هغه اګنور کړی نو دا غفلت دی. نو ته به غفلت نه کوې. دویم غین شو غفلت. او دریم غین دی، دریم غین چې دی هغه دی غرور. چې مړه پلانې پکې لاس ته راوستی، جایداد یې نشته، خاندان یې نه دی معلوم، پلار نیکۍ نه دی معلوم، دې ته غرور وایي. درې ما وویې دا را سره وایي. نمبر 1 مې څه وویې؟ غیبت. نمبر 2 غفلت. نمبر 3 زنده باد. دا درې مونږ وایي چې دا به ته د ځان نه لرې کې. چې کله تا مې ووي ځان ته چې زما په شان څوک دي، په دغه ورځ ته غر کې. د غر کېدو دپاره ستا دا پوره ده چې ته بل ته سپک ګورې، ځان ته اوچت ګورې. زه د خان زوی یم، زه دغه بچی یم، هر څه چې دي. خو که فرض که ته ځان ته غرور کې، نو سبا به دې په ایسو کې به چا نیولی یا به په چرسو کې چا نیولی. او ډېر شی خلق داسې دي چې هغه د خلقو نه جیبونه واخلي. نو هغې نه به خدای پاک تعالی بچ کوي چې ته غرور نه کې. دریم نمبر دی غل. غل دوکې ته وایي چې یو سړي له دوکه ورکې، وی سبا به که خیر ځو. سبا چا تا ته وایي تا چې ما ته ویلو چې ځو، وایي یاره زما خو سمې نشته. وایي تا راتنو خو ځکه خو تبلیغیان یو بل ته وایي، وایي سبا به سیروزې له ځو. چې هغه پسې بیا نقد کول له ګش راشي، نو وایي تا بېګا ولې وې؟ نو هغه په جواب کې وایي ومې وې نو څه چلو. دې ته غل وایي. چېرته به هغه خبره نه کوې چې په هغې کې بیا دوکه راځي. او څلورم نمبر چې دی دا پنځم نمبر چې دی ما په خیر څلورم نمبر چې دی پنځم چې دی غلو. غین لا واو. غلو دې ته وایي چې ته ایکسټریم ته لاړ شي. لکه یو هلک لږ نن لیټ راغی او استاد صاحب ورته څه وایي، ته خو هره ورځ وایه، نو دا یې زیاتی وکړو. دی خو غریب نن قدرت لیټ راغی، موږ ورته څه وایو، ته همیشه لیټ یې، دا ته زیاتی کوې، دا ته انصاف ونه کړو. غلو دې ته وایي غلو چې غین لال وی چې ته انتها کې یا په مینه کې یا په نفرت کې. لکه یو سړی و هغه ګاډی ستا ګاډي مخې ته ودرولی او اکثر هغه خبره کوله یو وکیل صاحب غالبا په عدالت کې یو دغه خراب شو، نو هغه اوچتول لپاره ګاډی پکارو، نو وکیلانو خپل ګاډي ټول په لاړې کې ودرولي، نو امبولنس نشو راتلی. ما په اسدو کو څوک بل ورځ په دغه کې عدالت کې، نو بیا یې په شا وړی، نو خلک بې ځایه ګاډي ودرئ. خو چې بې ځایه ګاډي ودرې ته چې وایي یاره دې خنزیر دا ګاډی چېرته ودرولی، نو خنزیر خو به ورته نه وایي که دې ته غلو وایي چې ته حد نه خوا لاړ شي. یا یو سړی ستا ډېر خوښ دی او ته وایې د هغه دپاره څه ته ځمه دوزخ ته ځم، دا ته زیاتېږي. چې ته وایې د ستا دپاره دوزخ ته تلو ته تیار یم، نو دا ته د طاغوت ملګرتیا کې غلو به نه کې. او په آخر کې یو خبره بله ده، هغې ته وایي غصه. قارېږي به نه. کور چې ته سهار راتلی نو هګۍ نن نه وه، نو ټول عمري نو نن دې نه که نه، نو تا جنګ وکړو نو ته وږی لاړې د کوره. ته چې وږی لاړې نو ته خبرې چې ستا مور د غرمې پورې به خوب هم نه کوي، خبرې به هم نه کوي چې هلک وږی تلی دی. نو د دې څه علاج و؟ که تا غوسه نه وی کړی نو ښه به نه وه. نو هغه یو کس راغی خرش کېدو، نو هغه ما په خیال 11 کې و، نو چې خرش کېدو نو هم پې خولې وې، نو موږ ته دفتر ته راغی وی پلاني زه د واډ نه راویستم. ما ولې وی چې نارینه موږ دننه نه پرېږدو،
نو ما ته ولې واټ ته ځې وې زه د پلاني وراره یم غټ سړی مې واغستو زه به ځم ما به څوک مني کې دا غوسه نو ما ته ستا خوله وچه شوه د توقانونه نه وې او ما ستا پلپټیشن زیات شو د پلس وې او ما پتا نری خوله راله وې او نو مې دې ته وی هایپر کاینټیک سټیټ ستا اډرینالین سیوا شو نو ستا بلډ پریشر سیوا شو نو ستا دغه شو نو ما ته وی نو مې لږ ساعت پس کو 2 پیری دا وشو نو پتا به هارت اٹیک کیږي نو ما ته وی نو څه چلو کم نو مې مقارېږه کنه اکه ته ورته لانډنس چل هوشي نو راځي چې وس دا اراده وکړو چې اعبد الله واجتنب الطاغوت دا الله په عبادت کې ماته واستغوش مارل چې دا کارونه دي 7/24 به یاد ساتي د خپل مور او د خپل رور سره چې ته نه میلاویږي دا د غفلت مظاهره کې د خپل گاونډي چې تپوس نه کوي دا د غفلت مظاهره کې د خپل سکول کې د کلاس 4 استاد چې کم نو راغله څو ورځې ستاسو په د ګیټ باندې چې کم کاکا ولاړو او ډېرې ورځې شي چې نشته کې دې چې نه جوړي نو بل ورځ مونږ چې د خپل گاونډي نه بیګا خبر شو ویغه مړ دی نو ما خپل ملګری ته وی چې مونږ څومره د غفلت شکارو د مر نه مخکې او پاغه سوره سخت تیری شوی خو مونږ دې نه یو خبر نو د غفلت مظاهره بنکو نو د خپل گاونډي ته پوس بکو د خپل کلاس پیلو ته پوس بکو د خپل استاد ته پوس بکو د مسکینانو ته پوس بکو نوبل کاز بکیدو چې اغوش به جوړو چې یتیمانانو ته پکې خیری د خپل ډراور د خپل مزدور زوی به ډاکټر کو ډرایور کو باندې دا خو ارسو کولای شي مونږ په فزیک کې مقابله نشو کولای مونږ به په سپیریچوالټي کې مقابله کوو نو الله تعالی چې په خپل کلام کې ځای په ځای مونږ ته کوم ویلي هغه آیاتونه بیا وام او بیا خپل خبره درته ختموم یو څه ویلو وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما دغه عبادت لا پیدا کړی دا ما چې ډیفینیشن وکړو هم وقت هم جهت هم گیر هر وخت کې او بل اور پسې څه ویلو ان کلو من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا ته خو څه کې خو په اسمان کې چې کم ستوري دي او کم سپمې دي او کم نور دي هغه عبادت کوي دا نور چرته لیټ شوی نه دی ګوره ستاسو د سکول بس لیټ کیږي ځکه ډرایور استاد نه جوړاو ځکه چې پنچر راغلیو ځکه چې آیل پکې ختمو خو نور کې نه چرته آیل ختم شو او نه پکې چرته فورس ختم شو همیشه په خپل وخت راخیږي دا ولې د عبادت کوي د خبره مني نو ارسو کې عبادت کوي کته کې نو بیا به ته څه شي ته به د شرمندګۍ نه بچې اکه نه کې د طاغوت شرمندګي دا ما تاسو ته وي دا چرته تل نه ده او بیا ورته سوي وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه صرف دا غي عبادت پکې کتاره پارټي لیډر ته وي چې ستاره پاره دوزخ ته زم دا تا د خدای برابر کو اکه تا خپل پیر صاحب ته وي چې ته سوای دا اکثر مریدان د پیرانو د لاسه په دې خراب شي د سندا ټول خلق د پیرانو د لاسه خراب دي ځکه چې هغه پیر ته سجده کوي هغه پیر له بیزا ور کوي او پیر صاحب ته ویلي دي چې بس مالا بیزا راکاو مونږ او داس مکوا دا پیر طاغوت ته دغه د پاره نو نه به د پیر خبره الا عبد الا اياه صرف د الله عبادت پکې او بیا د عبادت لپاره درې شرایط دي صرف د الله به کې نمبر 2 غفلت بنه کې اگنور کې به نه کنټینیوسلی به کې 7/24 اورز به کې او بیا ورپسې نمبر 3 د پیغمبر په طریقه به کې کله پیغمبر په طریقه نه نو بیا قابل قبول نه ده اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين